شو زمارونو دیتا معجزہ وای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له خدای پاک ډېرې معجزې ورکړي او معجزه د پیغمبرۍ دلیل معجزه د خدای د طرف نه د الله په اختیاري چې کله خدای غواړي نو ښکاره شي چې خدای ونه غواړي نه ښکاره کېږي خوراک کې به برکت پیدا کېده کله به چې خدای غوښتل نو ډېر کسان به په لږ خوراک ماړه شي او چې کله به د الله نه وه خوښه نو بس بیا به نه به کېدله د خیبر په د غزوه خندق په موقع باندې حضرت جابر وایي وی د نبی علیہ السلام مبارک د مې اجازت واغېسته وی چې مې ورته وکتل حضور پاک ډېر زیات وږی او په دې خېټه مبارکې کاڼي د لوګي د درد د لاسه تړلي ما ته اجازت واغېسته چې د الله رسوله که ستا اجازت یې نو زه لږ کور ته ځم وی لاړ شه وی چې کور ته لاړم نو بیبي ته مې وویل چې هل عندک شیء څه د سره شته رأیت برسول الله صلی الله علیه وسلم خمسا شدیدا سخت لوګه کې مې ولیده ما فی ذلک صبر ښځې ټینګ نشم ډېر وږی دی نو که څه وی ښځې راته وایي چې خو نور خو څه نشته خو یو سا عربی کې ورته سا وایي او زمونږ په پیمانه 3.5 کیلو ته جوړېږي 3.5 کیلو وربشي دی او یو وړه غوندې لنا بوهیمتون یو پوټینی د چیلی بچی وه پوټینی غوندې بچی د چیلی وی چې دغه 2 دي نور خو څه نشته وی مې چې زه دا بچی لالوم او ته دا وربشې وړکه او واغږه وی ما هغه چیلوکې هغه پوټینی لاله کړه سرمن مې ته ویسته غوښه مې ټوکړې ټوکړې کړه او ښځې مې هغه اوړه واغږل او هغې اوړې کړل اول په میچن بیا یې واغږل وی تر څو چې زه وزګارېدم ښځه مې مزګاره شوه وی ما کټوۍ په اور باندې کړه اور مې ورپسې کړه او ښځې ته مې وی ته ډوډۍ صبر وکړه چې د اوړه خمبیره شي بیا به روټۍ پخې او زه ورځم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغواړم وی چې تلم نو ښځې راته وی جابره هسې نه ګورې هم نه شرمې رسول الله مبارک سره یو 2-3 کسان راوله چې زیات نه ځکه شی دومره نه دی نبی علیہ السلام خو سخي دی پوه یې که چې دومره شی دی وی رالم غلې غوندې پټ به حضور پاک ته په غوږ کې ووی د الله رسوله قم انت ته او نفرون او 2 کسان یا یو کس ځان سره که نو راشئ ما دله ډوډۍ برابر کړه وی هغه رانه تپوس وکړو چې څه شی دی وی مې چې دغسې یو وړه چیلوکی د چیلی بچی او 3.5 کیلو یعنی یو سا تقریبا وربشي دی وی ما ته وی کثیر طیب دا خو ډېر شی دی او ډېر اعلی شی دی ورشه ښځې ته دې ووایه چې ځان له بله ښځه پیدا کړي پخلي والا چې روټۍ ورسره پخېږي او زه درځم او ټول خندق والا ته آواز وکړي یا اهل الخندق اے خندق والا ان جابرا صنع سورا جابر دعوت کړی دی فحی اهلا بکم ټول راځئ شابه تلوار وکړي وی زه مخکې رسول الله مبارک او ټول صحابه ورپسې دي وی چې لاړم ښځې مې وکتل دغه زمانه کې د مخ دا پرده نه وه د لاسونو دا لاندې د خپو پرده نه وه چې ښځې مې وکتل وی ما ته وی چې ګور تا خو ټوله دنیا راوستا خو به موږ سره څه دي فعل الله بک کذا تا سره د خدای داسې وکړي داسې غوسه شوه دا به دوی له موږ څه ورکوو مې چې ښځې چې تاسې ویلي و امې کړي دي ما رسول الله مبارک پوه کړی دی باقي خدای او رسول پوهېږي وی چې راغی وی نبی علیہ السلام مبارک وی چې ډوډۍ د تنور نه راشوکوی نو سر پرېږدی ډوډۍ راشوکو او سر پرېږدو نورې راشوکو او سر پرېږدو او نبی علیہ السلام په خپله کټوۍ ته کېناسته او په سمسۍ نه په کاسه به یې غوښه او ښوروا راغېشتل ډوډۍ به یې چورې کوله او د غوښه ښوروا به یې په کاسه راغېشتل د پاسه به یې پرې اچول او وی راځئ خورئ یو ډله به خوړه تلل به بله به خوړه تلل به بله به خوړه تلل به ټول پې خدای ماړه کړل نو حضرت جابر نه چا تپوس وکړو وی څومره وی تعداد یې پرېږده وی که 1 لک وی نو ټولو له کېده 1 لک د ټولو کېده دوی خو لږ دغه وخت سره 12 سو کم به شادی او که 1 لک د ټولو کافي کېده ولې وی رسول الله مبارک واپس ته
نو ان عجیننا لتخبز کما هوا وی زمونږ د وړو نه هغسې ډوډۍ پخېدی چې په لومبي وخت کې پخېدی او زمونږ کټوۍ هغسې جوشېدله لکه په لومبي وخت کې چې جوشېدله یو نوړی غوښه پکې کمه نه شوه دې ته معجزه ویلو